جنت ته د دخول نه مخکې چې سړی جنت ته ځي دی به ډېر خوشحاله وي، هلته به بیا حسار شي، بیا به فرښتې مخې ته ولاړ وي، هغوی به وایي چې د چا په چا پورې حق یا د چا نه حق غشتی په دنیا کې هغه دی حق ورکړي هغه ته. کله کله به خپل ذاتي عمل سره انسان ګټلی دی به وایي چې بری زما په لاس کې دی، بس مزونه مې هم سم راووتل، روژې مې هم سمې راووتې، زکاتونه مې هم سم راووتل، حج مې هم سم راووتو، د الله جل شانه بندګي مې کړې ده، مقصد مې ادا کړی دی، بس دی به خوشحاله خوشحاله روان ناڅاپه به ایثار شي. بیا به هلته کې هر یو حقدار راځي، د چې په دنیا کې په چا باندې ظلم کړی و هغه به راځي، هغه به ترې خپل حق وصولوي. چا باندې ظلم په مال کې کړی و مال به ترې وصولوي، مال هلته ورکولی کېږي نه، د مال په ځای به حسنات ورکوي، ده خو مزونه کړي دي. چا عزت یې اغشتی و دا ظلم یې کړی و نو هغه به د هغې عوض وصولوي، هغه به په نیکیو کې وصولېږي. او چا بدن ته جاني نقصان رسولی و دم، هغه به د هغې عوض وصولوي، هغه به په حسناتو نیکیو کې وصولېږي.